ملګري دي اجازه دې چې پیل ټولو شکریه ده چې دلته ته مو دا پروګرام ته مو دعوت راکړه دا پروګرام باندې کې زه معذرت هم تاسو نه کوم ولې چې دا په د پرویز خان پروګرامونه مو بیا ما دا ښه نه ګڼل چې یو ځای کې فکر نه کېږي بلکې چې زه پروګرام دلته چې کوم ملګرو دا مسایل و خبر وکړو داسې په تاسو باندې مزې اخیستو ته ذهن راغلی زه د دې هغې حل ته ورسېدم نو چې کوم فنډونه کم کارونه ستاسو په تحصیل نه لګي هغې کې به زه تحصیل نه فنډ اچوم چې کم تاسو وفاقي دي هغې کې به پرویز صاحب ته طرف نه کوم چې کم تاسو صوبایي فنډونه دي هغه به زه بابا باندې تاسو د سپیشل سی ایم ډایرکټیوز کوم دلته به موږ فنډونه راوړو تاسو ته او چې کوم کیټ کار دی دا یو خبره چې تاسو ته وکړم چې کیټ سی او څنګه چې موږ یو موږ د عوامو نوکران یو موږ د عوامو ته ووټ راکړي موږ ته خپل خدمت ته راکړي دغه شان چې دا کیټ سی او چې کوم دی دا د عوامو نوکر دی عوامو د وجې عوامو په ټیکس د وجې دی نو انشاءالله زه تاسو ته دا یقین راکوم چې څه تاریخ ستاسو کیټ سی او سره کیټ سی او ډېر ډېر انسان دی ډېر تعاون کوي خلکو سره انشاءالله چې څه کارونه یې ستاسو کیټ سره د سی او سره هغه به موږ تاسو ته یو کار کوو دا څنګه کوو چې را روان بود یا دومیران پورې ما سره د دې دومیرانو او د مشرکین څومره ملګري دي دا به ټول راغونډ شي ما سره یو 15-20 مشران به ځان سره کې کیټ سی او سره به کېنو هغلته کې به هغه ته تاسو دا څنګه چې مسایل دي هغه به ورکړو فنډونه چې دي هغه هسې کینټونمنټو سره ډېر دي نو هغه به موږ تاسو ته بل دی کمیونټي هال ته چې کوم تاسو د فنډ خبره بابو صاحب وکړه د دې دا زه په خپل هم ګورم چې ډېر خراب دی نو دې باندې زه اوس پوه نه یم چې د دې فنډ به کوم ځای نه راغلی کمیونټي هال ته به زه تاسو ته 25-30 लाख روپۍ واچوم چې کوم ما پخپله د کیڼ علاقې سره رابطه وم زه پخپله د مشرکانو بې ډاکټر سره زما زیاته رابطه وم زه دلته یو خبرې وکړم دا کال چې موږ دې ډاکټر سره رابطه وشروع کړه نو موږ دې وجې نه راغلي ویل ستاسو هغه ټولو لپاره موږ تاسو لپاره رامخکې شو اوس فنډونه هم شروع کېږي لګیا دي ورو به سره زما دلته به هر ملګري سره هر کور کې به موږ کېنو هر ملګري سره به خپل تعلق وړو څنګه چې زموږ تعلق په خپل په زړې ولګېد کچون سټ کې دی منکي کې دی همدغه شان چې موږ لپاره تاسو قابل قدر یو موږ لپاره تاسو دلته د مشرکین ما ته یو شی یاد شي چې کله پرویز پیټرول نه جهانګیري پورې عمران خان چلاته واسي نو زه شپې نه وخت و ډېر زیات نو زه واپس تېرېدم زه ستړی شوی وم زه واپس کور ته تلم نو ما ته نه پته چې کیڼ دومره آبادي وم د کیڼ خلک به دومره ملګرتیا هم کړي نو هغلته نه چې زه کله امانګډ سره دومره رش نه وم نو چې کله بیا ما ویل چې بس مخکې به اوسنۍ مخکې به خالي وي چې شپې ډېر ناوخته و خو چې زه چې کله کیڼ ته راورسېدم نو د کیڼ خلک دومره ګڼ تعداد کې راووتل چې ما د هغې ټایم دا یقین وشو چې کیڼ مکمل پی ټي آی سره ولاړ
نن زه دلته راغلی یم تاسو موږ سره ډېر غیرت کړی دی د کینټ خلکو د ټول موخار په پرویز خان خاندان باندې ډېر غیرت کړی دی د پرویز خان خاندان نه چې کله دلته رسوب ودرېږي دې خلکو موږ سره ډېر غیرت کړی دی ډېره پښتویي کړې ده موږ په هغو کې نه یو چې ملګري ته لاس ورکړو او بیا ترې وروسته شو موږ چې چا سیاست کې دا شی نشته چې نن راشه یو زه په اقتدار کې یم نو نن به یو بې عزته کړم سبا به بل بې عزته کړم موږ خو د هر چا عزت کړی دی زه تاسو ته یو خبره کوم چې اول خو زما تعلق کینټ کې اسلم شاه کاکا او بابو سره نو زه تاسو ټولو چې څنګه زموږ کور دروازې بابو لپاره اسلم شاه کاکا لپاره او نور ملګرو لپاره خلاصې دغه شانتې تاسو ټول موږ لپاره مقصد صرف دوی په سیاست کې زموږ صرف دوه مقصد یو پنځه کاله پس ووټ راځي او یو چې کله پارټۍ چیرمین عمران خان راځي جلسه یې جلوس یې هغې لپاره موږ تاسو ته دعوت راکوو هغې نه علاوه زموږ تاسو ته هېڅ مطلب نشته تاسو چې څه کارونه دي دا پنځه کاله خپل مه ضایع کوئ زه تاسو ته بار بار وایم چې څه کاري مسلې راځي په خپله کینو به وګورئ کار کېدل نه کېدل دا الله طرف دی نو انشاءالله ما دا یقین دی چې یو کار لپاره 100% ډېر همداسې نه چې کم پاتې شي موږ به انشاءالله راغلی یم تاسو سره به اوس وروستو بیا کېږدم چې څه مطالبات دي ما ته به په یو کاغذ باندې ولیکئ بد جمعرات پر ورځ به زه تاسو سره سیو ته وځم او انشاءالله دا چې کوم ورورولۍ تعلق ورو جوړېږي لګیا دی دا امید ساتم چې نه به تاسو وروستو کېږئ او نه به موږ وروستو کېږو تاسو زه یو خبره کوم چې کله موږ دې نوې حلقې ته رالو دې ځینې قومي الیکشن پرویز خان وکړو نو په دې کینټ کې د نوشهره کلا کې خو موږ رسوب پېژندل نه ټول خلک پي ټي آی سره پرویز خان ته یې په یو وجه ووټ اچولی دی چې هغه یې دا کارکردګي د هغو په زړې د حلقه 64 کې لیدلې وه خلک ولې چې دلته خلکو هر چا سره خپل تعلق وي دلته به د خلکو خپلو خټکو سره تعلق وي دلته نور یونین کونسلو سره